اوقات نماز فجر کا وقت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت الصلاۃ الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، نماز صبح کا وقت صبح صادق سے سورج کے طلوع ہونے تک ہے، یعنی فجر کا وقت طلوع فجر سے لے کر صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک ہے۔ اب فجر کا مستحب وقت کیا ہے، یعنی صبح کی نماز کس وقت پڑھنا مستحب ہے؟ عن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا فجر خوب اجالا کر کے پڑھا کرو کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ محترمو، یو د سحر د مانځه وخت دی او یو د سحر د مانځه مستحب وخت دی، نو د سحر د مانځه وخت د طلوع فجر نه واخله صبح صادق نه واخله تر نور راختلو پورې دی، یو د سحر د مانځه مستحب وخت دی چې سحر مونږ په کم ټایم کې کول مستحب دي۔ نو په دې حدیث کې راغله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه صحابي فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ما واوریدل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې سحر مون پرانا کې کوي زکه د دې ثواب ډیر زیات دی۔ او بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعده بلال رضی الله تعالی عنہ ته حکم کړی دی چې بلال سحر مون پرانا کې کوا، نو بهتره خبردار چې سحر مون سړی پرانا کې وکي، یعنی د نور راختلو ته دومره ټیم پریدي، مکروه ټیم ته دومره ټیم پریدي چې بل جمع پکې سړی خ په اسانه باندې کول شي، ډیر زیات کراهت ته مون رسي، مکروه ټیم ته مون رسي، او دومره ټیم پکې پریدي چې کومه جمع تا وکړله چې دی بس بل جمع سړی مثال په تور کول شي۔